محترم مسلمانانو د جمعې په ورځ یو خاص او ډیر زیات عظیم الشان ختم دی. دا عمل دنه د جمعې په ورځ محترمو دا پاتې نشي، ځکه د جمعې په ورځ څوک دا عمل وکړي او د 20 کاله محترمو دا تجربه ده چې چا هم دا وظیفه کړې د جمعې په ورځ، الله پاک د هغوی تمام حاجات پوره کړي دي. که چېرته دعاګانې نه قبلېږي، الله پاک به دعاګانې قبلوي. څونه مشکلات دي، ناممکن مشکلات دي، او دی دا وایي دا نه پوره کېږي. انشاءالله العزیز دغه مشکلات دا به الله پاک تمام ختموي. داسې کسان دي چې پاکستان کې دي، افغانستان کې دي، په یو ځای بل ځای کې دي، مسافر دي، سعودي کې دي، هغوی ته روزګار نه میلاویږي، دیاړي نه میلاویږي. د هغې لپاره د جمعې په ورځ محترمو دا ختم وکړي. انشاءالله العزیز مکمل ګارانټي ورکوم چې الله پاک به دعاګانې قبلوي، الله پاک به حاجتونه پوره کوي، الله پاک به مقصدونو کې کامیابوي. دغه رنګې الله پاک بوله بهترین او اعلی رزق دا بله ورکوي. که څوک محترمو د دنیا په هر ګوټ کې دي او دا وظیفه وکړله، انشاءالله العزیز الله پاک په ذات د مکمل یقین ساتي. وظیفه دې وکړي د زړه نه، انشاءالله العزیز مکمل ګارنټي ورکوم چې الله پاک به تمام مسائل ختموي. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د ډیر زیات بخونکي او د ډیر زیات مهربان رب په نوم باندې، زه ګواهي ورکوم د دې خبرې چې د الله پاک نه علاوه د عبادت لایق بل څوک نشته. نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د الله پاک بنده او د الله پاک رسول دی. محترم مسلمانانو، نن د جمعې مبارکه ډیره زیاته عظیم شان ورځ ده. د دې ورځ عظمت د ډیر زیات بهترین والا ده. فرمایي د جمعې په ورځ محترمو داسې یو ټایم دی چې په دې کې دعاګانې قبلېږي. نن د جمعې ورځ ده، تاسو پکې د خپله وظیفه مو کوئ او دغه رنګې دعاګانې کوئ. داسې لحظه به راشي، دغه داسې ټایم به راشي چې الله پاک به ستاسو د خولې نه دعا وباسي او الله پاک یې محترمو دا مقبوله کړي. څومره داسې کسان دي چې د هغوی حاجات دي، الله پاک دې د هغوی تمام حاجات پوره کړي. د چا دعاګانې نه قبلېږي، الله پاک دوی له په ښه طریقې سره دعاګانې قبولې کړي. دغه رنګه څوک داسې وي چې هغوی ته روزګار نه میلاویږي، نوکري نه میلاویږي، دا وظیفه دې وکړي. الله پاک څومره هلکه دا وظیفه کوي، ټولو له بهترین ځای کې اعلی نوکرۍ دا ورکړي. محترم مسلمانانو، وظیفه ډېره زیاته د کمال ده، ډېره زیاته عظیم شانه وظیفه ده، خو بس کوونکي دا کم دي. داسې کسان چې هغوی راشي او دا وظیفه وکړي، د زړه نه وکړي. انشاءالله العزیز تماشه کوئ چې الله پاک بوله په یو څو ورځو کې حاجت پوره کړي، الله پاک بوله کامیابي ورکړي. الله پاک به هغه څه ورکړي محترمو چې کوم څه د انسان له قسمت کې نشته. الله پاک بوله په محترمو لیکلو کې دومره ناشنا، دومره عجیبه وظیفه ده محترمو. او بل دا چې د وظیفې تعلق د 20 کالو تجربې سره دی. دومره تجربه په دې وظیفې باندې محترمو دا شوې ده. خو موږ کوشش کول پکار چې موږ خپل روحاني طاقت داسې ورکړو. مطلب موږ کله لمونځ وکړو، د هغې نه بعد تلاوت، بیا ذکر، نفلونه. لکه مطلب دا شو چې ګناه په یو حالت کې نه کوو. چې کله موږ ګناه نه کوو نو زموږ به روحاني پاور دا به سیوا وي. که موږ یو پیرم بسم الله ووایو، الله پاک به زموږ حاجت پوره کوي. موږ یو پیرم سوره یاسین ووایو، الله پاک به زموږ حاجت پوره کوي. موږ یو پیرم سوره مزمل ووایو، الله پاک به زموږ او ستاسو حاجات دا پوره کوي. نن ولې زموږ او ستاسو وظیفو کې اثر نشته؟ ځکه پکې نشته چې موږ وظیفه کوو ګناه نه پرېږدو، وظیفه کوو خو دروغ هم وایو، وظیفه کوو خو غیبت هم کوو، وظیفه کوو خو ډرامې هم ګورو، فلمونه هم ګورو. دغه رنګه ټوله ورځ زموږ دا په ګناه کې نه حسد کې دا تېره شي. د یو طرف ته محترمو دا اوبه دي، بل طرف ته اور دی، نه یو ځای کېږي یار. دلته کې وظیفه چې کومه ده ذکر، دا نور دی، نور رڼا ده، او ورسره ګناهونه تکې تورې تیارې دي. داسې نه شي کېدی چې په یو کمره کې تیاره مي او په یو کمره کې رڼا مي. محترم مسلمانانو، کوشش وکړئ چې روحاني پاور د ځانه پیدا کړئ. مونځ وکئ، تلاوت کوئ، ذکر کوئ، نوافل کوئ، وروسته غیبت مه کوئ، ورپسې ګناهونه مه کوئ. انشاءالله العزیز الله پاک به ډېره زیاته پیدا راکړي موږ تاسو ته. نن محترمو د جمعې ورځ ده. په دې ورځ باندې څوک دا وظیفه کوي، الله پاک هر قسم حاجت پوره کوي، هر قسم مشکلات
دا ول الله پاک ختمي څومره مقاصد د محترم الله پاک تمام مقاصد د خپل بندګانو لپاره پوره کوي دا رنګ د رزق مسله نوکرۍ مسله چې سمي الله پاک محترم د انسان لپاره خطر کې صبر کوي نن د جمعې ورځ ده د جمعې د مانځه نه بعد تر مازدیګر پورې یا ماسوتنه پورې دا سبو کې تاسو اولس پرې درود شریف وایي او بیا بل هغې نه بعد یو څلوېښت پرې سورت مزمل وایي سورت مزمل به یو څلوېښت پرې وایي او بیا بل هغې نه بعد درود شریف اولس پرې وایي او بیا بل هغې نه بعد دعا وکړي انشاءالله العزیز الله پاک د ذات نه کلک امید ساتم چې الله پاک به ستاسو هر قسم حاجت دا پوره کړي الله پاک به هر قسم مسله دا به ختمه کړي څومره حال کې ګرځي دیاړۍ بسې نوکرۍ بسې کاروبار بسې دغه رنګې ګرځي کوشش کوي محنت کوي خواري کوي پیسې لګوي الله پاک ولې بهترین ځای کې بهترین نوکري ورکړي دغه رنګې دیاړۍ ولې ورکړي روزګار ولې ورکړي دی او پکې خوشحاله الله پاک هم خوشحاله آباد ساته السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته